السلام علیکم ملګرو. د باجوړ چې کومه افسوسناک دماکه شوې وه باره کې یو څو سوالونه مې په ذهن کې، خو اول نه یېرېدم، یقین وکړه نه مې شو کولی. قسم دی چې کومې ولې مې ونه شو، ډېر مې خفه، خو کولی مې نه شو، ځکه چې داسې حکومت ته چې بیا خبر به نه یم چت کړی وی. خو هرحال دوه درې سوال دی چې څه کېږي جوړېږي دي، خاص کر د جیویایو حواله دپاره دی دا سوال. د دې هم دا سوال وکړي چې مخکې به معمولي یو شی ګران شو، څه ځای کې به داسې د اسلام خلاف څه وشو او زمونږ د رستم چوک په ملانو ټیکهدارانو بند کړی. ټیک شو، نن څومره ماشومان شهیدان شو، څومره خلک شهیدان شو، د خپې څومره د افسوس خبره خپې راکاږي په سوزکو کې وړي. آیا نن تاسو سره احتجاج نه دی پکار مولانا صاحبو؟ دویمه خبره د مولانا صاحب، تاسو دومره ټایم نشته چې ته لاړ شي؟ هم مولانا صاحب به اوس ځي، هغوی به هدایت کوي، ځکه چې پی ټي آی والا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات شور جوړ کړی دی. مولانا صاحب له نه و پکار چې هغه ځای له تللی وی، مولانا صاحب له نه دی پکار چې نن اسلام آباد بند کړي، په هغې خلاف خبره وکړي. نمبر 1 مې دا سوال دی. نمبر 2 د ټولو نه اهم ضروري سوال زما دا دی چې په دې جلسه کې چې کوم ماشومان شهیدان شوي دي، د ګل غوندې ماشومان شهیدان شوي دي او ټوپۍ پرتې دي. ګوره چې کومې ټوپۍ دي، هر یو د ماشوم جدا ټوپۍ ده، د مشر کس جدا ټوپۍ ده. آیا د ماشوم په جلسه کې ته چا بوتلی و؟ د مدرسې نه چا یو ماشوم وژت کړی او هغه یې بوتلی و جلسې له؟ آیا هغه ذمه دار والا کس ته اوس مخامخ کړی شي که نه؟ والدین له دا پکار دی چې دقه استاد ونیسي چې څنګه ما خو خپل زوی مدرسې ته ده لیږلی او ډېره د افسوس خبره ده، لکه د مردان ماشوم تللی په دیر کې هلته سبق وایي او هلته نه هغه استاذ بوتلی دی او مدرسې ته هغه شهید شوی دی. خاص کر ته هغه خو نشاندهي هم نه کوي، دا چا پېژندو؟ خاص کر هغه ډېره د افسوس خبره ده. نو چې کم ماشومان چا بوتلی دي، کم مدرسې نه تللي، اول د هغې خلاف انویسټیګیشن وشي چې خامخا دا ماشوم تا ولې ما جلسې ته بوتلی، د ماشوم څه کار و چې تا جلسې ته بوتلی، ستا څه کار و چې تا جلسې ته بوتلی. ډېر د افسوس خبره. بل دا چې مولانا صاحب خو به اول په معمولي خبره باندې روډونه بندول. مولانا صاحب کوم ځای کې دی؟ زه فلحال خو هر څه پرېږده، ګراني پرېږده، هر څه پرېږده، کم از کم په دې خپلو پښتنو لپاره خو آواز اوچت کړه. دریم زما دا دی چې د مخکې ولې دا هر څه نه کېدل، خاص کر الیکشن شروع رانږدې کېدو دا دماکې شروع شوې، بدامنۍ شروع شولې. دریمه خبره دا ده چې دا هر څه کېږي پاکستان کې صرف د پښتنو باندې به کېږي، پښتانه صرف په دې باندې کې به شهیدان کېږي، په یو ځای کې نه دي پکار. خو ولې هلته مونږ پښتنو قصور څه دی، ګناه څه ده؟